رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفتح مدنية. شان نزول د سورة الفتح د صلح حدیبیه نه فوراً بعد شوی دی. غزوه احزاب چې کله وشو 5 هجری کې، د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله تعالی عنه ته مخاطب شي او وی وته چې لن تغروکم قریش بعد عامکم هذا ولکنکم تغرونهم. اوس په قریش په تاسو باندې چړایي نشي کولی، هغوی کې هغه دم پاتې نشو، آینده به تاسو په دوی باندې چړایي کوئ. دا اله ووی چې کله بدر وشو، احد وشو، خندق وشو، احزاب وشو، او د قریش ته صرف د سوای د احد نه د هغوی ډیر سخت هغوی ته ناکامي او شکست ملاو شوی و. د هغوی زور بالکل ناست اوس او د مسلمانانو یو روب او دبدبه د هغوی د بره وه. د کله نه چې هجرت شوی و، دا 6م کال دی د هجرت. په صحابه کرامو کې نه چا عمره کړې، نه چا حج کړی، نه چا د بیت الله طواف کړی دی. او د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د زړه په خانه کعبه پسې بهر راوتو. They really missed the Kaaba. really missed it. یو ځل د الله نبی خوب وګوري چې د بیت الله طواف کوي او د ډیرو صحابو سره. نو د نبی خوب چونکې وحی ده، د وحی یو انداز دی چې کم باندې عمل کول ضروری دی. نو د الله نبی دا خوب صحابه کرامو ته ووی او یو عام اعلان وشي چې د الله نبی د عمرې اراده وکړه او د عمرې په سفر باندې روان دی. که څوک په دې سفر کې شامل کېدن غواړي نو شامل دي شي. Let's go everyone for عمره. په دې اعلان سره تقریباً 1400 صحابه کرام په یو نریشن کې راځي چې 1800 په یو کتاب تفسیر کتاب کې لیکلي چې 2000 صحابه کرام د دې اعلان سره د الله د نبی سره د عمرې په سفر باندې رايوزي شو. په دې سفر کې د مدینه منافقین نو شامل، بیکاز ګس واټ په دې کې غنیمت نو، مالی غنیمت په دې کې نو هغوی ته په دې کې څه فایده نه ښکارېده چې بس عام او یو عام عمره سفر دی، لاړ بشي را بشي او بس نور پکې څه خاص نشته، څه فایده پکې نشته. نو په داسې سفر باندې موږ نه ځو. نو منافقین شاته پاتې شي او دا خالص پیور ایمان والا 2000 صحابه کرامو د الله د نبی سره په سفر باندې رايوزي شو. د احرام په حالت کې او صرف یو توره ځان سره واغسته، هغه په میان کې بنده. بیکاز بیک ان دی ډے د عربز دا یو کلچر و چې یو سړی به د تورې نه بغیر نه ګرځېدو. توره د هغوی ډیګنیټي وه، د هغوی عزت و، د هغوی آنر و، د هغوی غیرت او پښتو وه. یو سړی به د تورې نه بغیر نه ګرځېدو. لایک که یو کس ته تورې نه بغیر ګرځي نو خو د سره سړی نه دی. دا د هغوی کلچر و. نو امیجن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ټایم کې چې کم مرتدین و، کم چې د اسلام نه واپس شوي او هغوی بیا اسلام ته رالل، نو ابوبکر صدیق هغوی له دا سزا ورکړه چې تاسو به نن نه پس د تورې نه بغیر ګرځئ، یو کس سره به توره نه وي. نو دا د هغوی دپاره ډېره د بېعزتي خبره وه چې موږ سړي یو او موږ سره به توره نه وي، موږ ته د سره د دې اجازت نشته، دا زموږ سزا ده. د هغوی په کلچر کې به یو سړی د تورې نه بغیر د کور نه بهر نه وته، نو په سفر باندې خو به اوبویسلی ځان سره اغسته. نو دا صحابه کرام د احرام په حالت کې او یو توره هغه په میان کې بنده، په خپل هغه شیل کې بنده او د 70 اونټ سره دوی د عمرې په سفر صرف او صرف د الله د رضا دپاره روان شو. اهل مکه ته د دې سفر په باره کې اطلاع وشي چې مسلمانان را روان دي د عمرې دپاره، نو هغوی ډېر سخت بېچینه شي، بېقراره شي چې دا خو موږ نه پرېږدو، مکې ته په هیڅ صورت نه پرېږدو. او د هغې وجه دا وه چې په روز کال احزاب وشو، سخت شکست دوی ته ملاو شو. د هغې نه مخکې خندق شوی او د هغې نه مخکې احد شوی او بدر شوی او په بدر کې د دوی بدترین شکست شوی او د دوی په زړونو کې مسلمانانو ته یو غصه وه، یو نفرت و او دوی نه دا خبره نه برداشت کېده چې څنګه به په اسانه دا مسلمانان مکې ته راشي او زموږ مخامخ به ښه بولډلی او کانفیډنټلی عمره وکړي، طواف به وکړي او بیا به ځي. دا خو زموږ یو توهین دی، یو بېعزتي ده. دا خو داسې شو لکه چې د دوی فتح وشو او زموږ شکست وشو. نو موږ خو عمرې له نه پرېږدو او دستور مطابق دا دوی کولی هم نه شو چې څوک بیت الله طواف کول غواړي او دوی یې منې کړي.
دا لږ ډېر عزت چې د قریش پاتې و دا د دې د وجې پاتې و چې they are the custodians of the Kaaba. حجیان راځي او دوی یې خدمت کوي او دوی ول خپل کورونه ورکي. د دې نه علاوه د قریش عزت هغه ختم و. ټول جزیره نمای عرب ته پته وه چې مسلمانانو د دوی سره څه وکړل. جنګونه وشو او موږ ولیدل چې د دوی کم حشر وشو په جنګونو کې څومره بوري ته دوی د شکست ملاویږي. خو بیا به د قریش عزت و بیکس دوی به د حجیانو خدمت کو. نو قریش اوس په یو دوه کې اریان دی چې موږ څه وکړو. یو طرف نه زموږ دشمن را روان دی او بل طرف نه زموږ دستور هم نه دی چې موږ دوی منی کو. نو په یو ډېر ټایټ پوزیشن کې گیر شو. په دې پوینټ باندې دوی خالد بن ولید چې کم په دې وخت کې لا مسلمان شوی نه دی هغه د دوی یو سټرانګ ملیټري مین دی. د دوی هغه فرنٹ سولجر دی. هغه سره 300 سولجرز را یوځای کړي او هارس رایډرز تیز ګوړې او ورته ووایي چې د مکې نه بهر دا مسلمانان منې کا کیچ دم آوټساید مکه د دې نه مخکې چې دوی په میقات باندې رورسي او په دوی باندې اٹیک وکړه او دوی ویروه او واپس مدینې ته ولېږه. د عمرې نه منې کا که دوی مکې ته رالل او په مکه کې دننه موږ دوی د عمرې نه منې کوو نو زموږ به ډېره غټه بېعزتي وشي چې ښه مسلمانان راغلي و په احرام کې راغلي و بغیر اسلحه راغلي او تاسو عمرې له پرې نه ښودل. نو د مکې نه ورسره بهر جنګ وکړه که خبره مشهوره شوه نو خلک به وي چې او بس د مکې نه بهر جنګ شوی او په حرم د حرم په حدودو کې خو جنګ نه و شوی نو زه دونه لوی خبره به ترې نه جوړېږي. نبی علیہ السلام چې د مدینې نه راووتو نو د ځان نه مخکې سکاوټس لېږل. د ځان نه مخکې 2-3 واړه ګروپس یې ولېږل چې تاسو زموږ نه مخکې ځئ او د لارې صورتحال مونږ ته وایي چې لاره څنګه ده څه خطره خو نشته که څه ای نو یو کس شاته راځي او مونږ ته اطلاع کوئ. نو په دې سکاوټس کې پته ولګېده چې خالد بن ولید د 300 فوج سره زموږ طرف ته را روان دی او د جنګ په نیت باندې را روان دی. نو دا یو کس راشي او نبی علیه السلام ته اطلاع وکړي. د الله نبی چې کومه سیده لاره د مدینې نه مکې ته تللې ده د هغې نه لږ شان تبدیلي وکړي او د مکې په بارډر باندې یو علاقه ده هغې ته حدیبیه ویلې کېږي په هغې باندې خپل کیمپ واچي. په یو نریشن کې راځي چې د الله نبی په حدیبیه باندې ځکه ودرېدو بیکاز د الله نبی چې په کم اونټ باندې راغلی و نو هغه مخکې نه تله بس هغه په هغه ځای باندې ودرېده او کېناسته او صحابه کرامو وی چې په دې اونټ باندې څه شو دې ته څه ولیدلی شو څه ورته وښکارېدلی شو دا ولې مخکې نه ځي او د الله نبي به ورته وي چې نه دا عکسې وشو چې کم د ابرهه د هتیانو سره شوي وو هغوی په ځای باندې ولاړو او مخکې نه تللې نو لهذا دا زموږ لپاره یو نښه ده چې موږ به په دې ځای باندې ودرېږو we are supposed to stay here او د الله نبي په هغه ځای کې ودرېدو او صحابه کرامو ته هم حکم وکړي چې تاسو په دې ځای کې خپلې خیمې ولګوئ او د قربانۍ دپاره هم چې کم څاروي راوړي دي نو هغه هم په دې ځای کې وتړئ. د دې نه پس د الله نبی صلات الخوف وکړي چې کوم یو سپیشل پریئر دی د خوف په حالت کې کیږي د هغې نه مسلمانانو ته this was a kind of anticipation هغوی ته یو اندازه وشوه چې او موږ په خطره کې یو ځکه خو صلات الخوف وشو. اهل مکه ته پته ولګېده چې هغوی ځای بدل کړی دی بل ځای ته تللی دي نو هغوی خپل یو سفیر راولېږو عروه بن مسعود. عروه بن مسعود راشي او د الله نبی ته وایي چې تاسو عمره نشي کولی او یو ډېر لمبي باتچیت ورسره وکړي چې دا خپله اراده بدله کړه په مکې ته دننه کېدو دا اراده بدله کړه او دې ځای نه ځئ. د الله نبی ورته وایي چې موږ صرف د عمرې د ارادې دپاره راغلي یو موږ به عمره کوو هله به ځو. عروه بن مسعود د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو ډېر کین جایزه والی. he was a good observer. دوی ډېر نږدې نه ابزرو کړي او واپس لاړ شي اهل مکه ته وایي چې ما د کیسر کسرا او د نجاشي دربار لیدلی دی خو ما د یو حاکم دپاره داسې د محبت ډک ساتي نه دی لیدلی څنګه چې د محمد صحابه دي چې محمد کله وضو کوي نو دا صحابه راځي هغه وضو اوبه په خپل جسم باندې لګوي او ځمکې ته یې نه پرېږدي. نو اوس تاسو فیصله وکړئ چې موږ څه وکړو. هغه سایډ نه د الله نبي خپل سایډ نه یو سفیر ولیږي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یو امباسډر کی او هغه ته ووایي چې ته لاړ شه او قریش ته ووایه چې موږ صرف او صرف د عمرې په نیت راغلی یو
زمونږ بل څه اراده نشته، نه د شر نه د جنگ. زمونږ دا یو حق دی څنګه چې د ټول جزیره نما عرب راځي او هغوی حج او عمره او طواف کوي او بیا ځي، نو موږ هم د عرب یو حصه یو، موږ هم راځو صرف د عمرې په نیت باندې. عمره به وکړو، خپل څاروي به د قربانۍ چې مراوړي دي هغه به حلال کو او بیا موږ ځو. زمونږ بل څه اراده نشته. عثمان رضی الله تعالی عنه لاړ شي او قریشو ته دا پیغام ورکړي. قریش هغه د ځان سره ایثار کړي without any notification، نه څه جواب نه ښه نه بد، بس ځان سره ایثار کړي. دلته د الله نبی انتظار 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 چې عثمان به کله راځي، عثمان د سره رانشي او یو رومر یو افواه پیلاو شي چې عثمان شهید شو. نو په دې پوینټ باندې نبی علیہ السلام ټول صحابه کرام را یوځای کی او یو بیت ته وایي، بیت یو عهد وعده ته واخلي چې مونږ به د عثمان بدل اخلو. او دا وعده د یو اونې د لاندې اغستلی شوې ده چې کم هغه وخت کې وه، خو اوس نشته. بیکز د دې نه پس د صحابه په ټایم کې به خلک تلل او د دې اونې د لاندې به مونځ کو او د دې اونې ته به دعا کوله. نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې راشي او دا اونه د جړه کټ کی چې اسې نه دینه سبا شرک جوړ نشي. نو دا اونه اوس نشته. خو په حدیبیه کې دا یو اونه وه په هغه وخت کې چې د کم د لاندې د الله نبی دا ټول صحابه کرام را یوځای کړل او یو بیت ته واغستو چې موږ به د عثمان بدل اخلو. دا هغه نبی و چې کله عمار رضی الله تعالی عنه شهید شوی، کله یاسر رضی الله تعالی عنه، خباب رضی الله تعالی عنه، سمیه رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شوی و، او د دې رسول د الفاظ صلی الله علیه وسلم چې اصبر، صبر وکړئ، صبر. خو چې کله عثمان رضی الله تعالی عنه د شهید کېدو هغه افواه پیلاو شوه، نو دا نبی وایي چې موږ به بدل اخلو. وای بیکز په دې وخت کې مسلمانان هغه یو سټیټ دی، هغه یو پراپر یو ملک په شانتې دی، د هغوی یو عزت دی، د هغوی یو کانسټیټیوشن لا ده، هغوی اوس عام اخوا دېخوا نه دي. او چې کله د یو ملک امباسډر سفیر چې کله مړ شي ناحق، نو د هغې بدل اغستل ضروري دي. سفیر چې کله مړ شي نو دا د جنگ انویټیشن دی. او د الله نبی بیت وکړي، بیت الرضوان دې ته ویلی کېږي یا بیت الموت ورته ویلی کېږي چې مونږ به د عثمان بدل اخلو اور ما سره واده وکړي چې د آخره پورې به په خپل جانونو باندې به قرباني ورکوي او دا جنگ به مونږ کوو. بیکز په دې وخت کې دوی سره صرف یوه توره وه په میان کې، نور هیڅ هم دوی سره نه و، نتنګ. نو دا څه عام بیت نه و چې هغه پورې به واپس نه راځو څو پورې چې موږ خپل جانونه نه قربان کړي. د دې بیت چې کله اهل مکه ته پته ولګېده چې مسلمانانو هلته کې بیت واغستو زموږ په خلاف جنگ له مکې ته را دننه کېږي، نو په هغوی باندې د دوی هغه حالات بیا خراب شو. بیکز کله چې په یو شهر کې دننه جنگ کېږي نو په هغې کې کیژوالټیز کې عام خلک هم راځي، ښځې هم پکې راځي، واړه هم پکې راځي او بوډاګان هم پکې راځي او د هغې نقصان ډېر دی. خو چې کله یو جنگ بهر په میدان جنگ وشي نو د هغې په کیژوالټیز کې بیا صرف سولجرز راځي، صرف هغه سپاهي راځي، نور څوک نه. نو دوی ته پته وه چې مسلمانانو بیت واغستو، اوس په موږ باندې مکې ته را دننه کېږي، که دوی 2000 خو بیا هم زموږ په کورونو به را دننه کېږي، نو موږ ته به ډېر لوی نقصان وشي. دوی ته دا هم پته وه چې کله مسلمانان په څه خبره باندې بیت عهد وکړي نو دوی هغه نه ماتي، هغه بیا دوی خامخا کوي. نو په یو یره او پانیک باندې دوی د مکې نه راووتل او د دوی چې کوم سردار او سهیل بن عمر هغه د مذاکرات لپاره نبی علیہ السلام مخامخ راشي ودرېږي او د نبی علیہ السلام کیمپ ته راشي چې ما سره مذاکرات وکړه، ما سره نیګوشیشن وکړه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه واپس شي هغه رومر غلطي. یو سکالر په خپل کتاب کې لیکي چې د دوی د راتلل د مذاکرات لپاره د نیګوشیشنز دا ډېره لویه غلطي وه د دوی، او د دې غلطي د سره دوی ته احساس نه و شوی بیکز دوی په پانیک په یره کې راوتي وو. So they didn't even realize چې مونږ خو مذاکرات لپاره رالو. دا به زه تاسو ته په آیت 1 کې ایکسپلین کوم چې دا څنګه د دوی ډېره لویه غلطي وه. خیر د دوی ټولو کې لویه غلطي خو کفر شرک و چې کوم دپاره به دوی په جهنم کې سوځي، خو د دې مذاکرات لپاره راتلل هغه هم د دوی ډېره لویه غلطي وه. سهیل بن عمر د قریش سردار هغه راشي نبی علیہ السلام سره کینی او وی چې زمونږ سره صلح وکړه، او ډېر اوږد باتچیت نه پس
آخر فیصله په دې وشوه چې صلح به وکړو او د دې صلح په تاریخ کې نوم چې دی هغه صلح حدیبیه او د دې صلح یو څو نکتې وي چې کم بظاهره د مسلمانانو دپاره په دې کې یو توهین و، ډېره ان ایکول صلح وه. د دې اولنۍ نکته شرط دا و چې د 10 سال دپاره به زمونږ او ستاسو په منځ کې هیڅ قسم جنګ نه کیږي. 10 years of ceasefire. نه په ښکاره به څه جنګ کیږي او نه په پټه باندې به څه جنګ کیږي د 10 سال دپاره. دویمه نکته دا وه چې په عرب کې څومره قبایل دي د هغوی خپله خوښه ده چې زمونږ د قریش سره رایوځای کیږي که د مسلمانانو سره رایوځای کیږي. دریمه نکته دا وه چې که د مکې نه یو کس فرار شو، یو کس مسلمان شو او فرار شو او مدینې ته لاړو، نو تاسو به هغه مونږ له واپس راکوئ. او که د ستاسو د سایډ نه د مدینې نه یو کس فرار شو او مونږ له رالو، یعنی منافق رالو مونږ له، نو مونږ به یې نه واپس کوو. څلورمه نکته دا وه چې دې کال تاسو عمره حج نشي کولی، واپس ځئ، بل کال به راځئ تاسو د عمرې دپاره. هغه به هم 3 ورځې راځئ او هر یو کس سره به یوه توره هغه هم په میان کې دننئ. 3 ورځې به تاسو عمرې دپاره دلته ایثار شئ. هغه 3 ورځې به مونږ خپل کورونه ستاسو دپاره پرېږدو او 3 ورځې پس به تاسو واپس مدینې ته ځئ. په دې باندې د الله نبی هغه اګري شو او صلح وشوه. بظاهره په دې صلح کې که تاسو سوچ وکړئ نو ډېر لوی توهین و د مسلمانانو دپاره. دوی دومره لوی سفر کړی، 20 دن خو دوی په حدیبیه کې ناستو. دا سفیران به تلل او راتلل او څه فیصله نه کېده، اوبه د دوی سره ختمې شوې وې او د احرام په حالت کې دوی دلته ناستو او دا سفر خو هم څه په فلایټ خو دوی نه راغلي چې په یو څو غنټو کې را رسېدلي وو. دا پیدل راغلي وو، د 70 اونټ سره راغلي وو، په احرام کې راغلي وو. نو اټ واز ناٹ سمثینګ ایزي. او بیا ورته دوی وایي چې اوس واپس شئ او بل کال له راځئ. نو مسلمانان دی ور فرسټریټډ، صحابه کرام غصه وو او دا داسې غصه وه چې د دې نه مخکې دوی د جنګ دپاره ریډي شوي وو. چې کله یې بیت د نبي علیه السلام واغستو نو هغه وخت کې دیز مین دی ور ریډي ټو فایټ. دوی د جنګ دپاره دوی تیار ناستو، دوی کې هغه جوش راغلی، د شهادت هغه جوش په دوی کې و. نو په دې وخت کې خو دوی وایي چې جنګ وکړو، دا سرونه ترې کټ کړو. خو د الله نبي ورته وایي واپس لاړ شئ ټول، واپس شئ ټول، مدینې ته ځو، لیټس گو بیک. په دې وخت کې ابو جندل یو صحابي و، هغه د مکې نه فرار شي، هغه مسلمان شوی او د مکه کې قریش په انتهایی ظلم او زیاتی شروع کړي او په زنجیرونو کې بند کړي او د وینو نه ډکي. هغه فرار شي د مکې نه او د مسلمانانو ته ځان رو رسوي، وینو نه ډک په خپوړ په ځمکه ځان راکاږي او د مسلمانانو ته منت کوي چې ما د ځان سره مدینې ته بوځئ. سهیل بن عمر وایي چې د معاهدې مطابق دا کس موږ له واپس راکوي. دا ابو جندل د سهیل بن عمر زوی و چې کم سفیر د مذاکرات لپاره راغلی او کم سردار، نو دا د زوی و او ته وی چې مونږ له واپس راکړي. نبی علیہ السلام ابو جندل ته وی چې ته صبر وکړه، مونږه معاهده کړې ده او مونږ د دې معاهدې پابند یو. او نبی علیہ السلام ولا ابو جندل واپس ورکی. د ابو جندل واپس کېدل د صحابه کرامو په زړونو باندې یو غم و چې دا ولې مونږ واپس کو. ټول لشکر د غم نه ډک او ټول لشکر نبی علیہ السلام ته حیران و چې دا ولې مونږ دومره دب کې صلح وکړه، مونږ دومره دباو شو، مونږ صلح وکړه، په دې صلح کې زمونږ توهین دی، دا ولې مونږ دا صلح وکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه برداشت نشي، هغه راشي رسول الله سلام نه تپوس کوي، یا رسول الله مونږ په حق نه یو څه؟ نبی علیہ السلام جواب ورکړي او مونږ په حق یو. عمر رضی الله تعالی عنہ بیا تپوس کوي، یا رسول الله ته د الله رسول نه؟ نو نبی علیہ السلام سمایل وکړي او جواب ورته ورکړي چې او زه د الله رسول یم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ بیا تپوس کوي، یا رسول الله نو بیا ولې موږ داسې دب کې صلح وکړه؟ نو نبی علیہ السلام ورته وایي عمر زه هغه کوم چې کوم د الله حکم دی. په دې الفاظ باندې بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ټول عمر شدید غم به ورته کېدو چې ما په دې وخت کې ډېر سخت تپوسونه د الله د نبي نه کړي وو، په ځان نوم پوه شوی، ډېر سخت تپوسونه مې د الله نبي نه وکړل او ډېر غم به ورته چې دا ما ولې وکړل. خو دا انډرسټانډیبل و. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه سره هم داسې واقعه وشوه. علی رضی الله تعالی عنہ په ذمه باندې صلح لیکلو، بیکاز نبی علیہ السلام له ریډینګ او رایټینګ نه ورتلو، نو دا ذمہداري د علی رضی الله تعالی عنہ هغه بره هیډینګ کې لیکلیو چې دا صلح بین محمد رسول الله و بین قریش، دا صلح د محمد رسول الله په منځ کې او د قریش په منځ کې ده.
نو سهیل بن عمر راشي او وی دا رسول الله ته کټ کا، مونږ ته رسول نه منو، که مونږ ته رسول منلی نو دا جنگ د سو بیا. او د رسول الله په ځای ولیکه چې دا صلح محمد بن عبدالله او د قریش په منځ کې ده. په دې باندې نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی زما د نوم سره رسول الله کټ کا دا خوکه. نو علی رضی الله تعالی عنہ ته وی چې یا رسول الله زه دا نشم کولی، زه ستا د نوم سره رسول الله الفاظ د خپل لاسونو سره زه نشم میټاولی. نو په دې باندې نبی علیہ السلام هغه کاغذ راولی او خپل هغه رسول الله الفاظ ته لرکی. دا چې کوم ریاکشن او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، نو دا صرف یو غیرت حق او د حمیت دین یو مظاهره وه. او په دې موقع باندې دا یو عام قاعده وه د هر یو کس به همدغسې ریاکشن و. صحابه کرام they were enraged, they were frustrated، د غصې نه ډکو، د غم نه ډالو چې د دومره غټې غټې فتح زمونږ وشوې. د هغې نه پس مونږ دا صلح ولې ساین کړه؟ داسې څه وشو چې مونږ داسې دب کې صلح وکړه؟ صلح چې کله وشوه نو نبی علیہ السلام په هغه قریش خو واپس شو. نبی علیہ السلام په هغه وخت کې حکم وکړي په حدیبیه کې چې په دې ځای کې خپل احرامونه لر کړي او د قرباني چې کم څاروي دي نو هغه ذبح کړي. یو کس هم ونه خوځېدو، یو کس حرکت هم ونه کړي. او په تاریخ کې دا اولنې ځل دی چې د الله نبی یو حکم وکړي او څوک یې نه مني، خو دا هغوی شدت غم نه ډالو. دا ځکه الله نبی ډېر خفه شي او دننه لاړ شي، خپل خیمې ته لاړ شي. او ام سلمه رضی الله تعالی عنه ډېره انټیلیجنٹ او وایز لیډي وه، لاړ شي نبی علیہ السلام ورته وایي چې دا دوی زما خبره نه مني، یو کس احرام نه خوا کوي، یو کس دغه نه کوي قرباني. ام سلمه ورته وایي یا رسول الله دوی خفه دي، ته داسې وکړه چې ته بهر لاړ شه، د دوی په مخ کې احرام لرکه او ته شروعات وکړه ذبح کول شروع کړه، نو دوی به تا فالو کړي، دوی به ستا اتباع وکړي. د نبی علیہ السلام د هغې خبره ومني او بهر لاړ شي، د دوی ټولو صحابه په مخ کې خپل احرام لرکي او قرباني شروع کوي چې دا ټول ورسره یوځای شي، ټول احرام لرکي او ټول قرباني شروع کړي. خو په یو غم کې د غم نه ډک دوی د هغه ځای نه روان شي چې دوی کله په سفر باندې او دوی روان شي. نو په یو پوینټ کې راځي چې عمر رضی الله تعالی عنہ بیا رسول الله السلام له راشي او یو تپوس ته وکړي، نو وله جواب ورنه کړي. بیا ته دویم تپوس وکړي نو بیا وله جواب ورنه کړي. بیا ته دریم تپوس وکړي نو بیا وله نبی علیہ السلام جواب ورنه کړي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ویریږي او مخکې ته لاړ شي او په یره روانې او دا سوچ کوي چې هسې نه زما په باره کې قرآن نازل نشي. په دې وخت کې د الله په نبی باندې وحی شروع شي، انا فتحنا لك فتحا مبینا، سوره فتح نازل شي. نو د الله نبی عمر رضی الله تعالی عنہ ته آواز وکړي عمر واپس شه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ واپس شي، د الله نبی ورته وایي یو ډېر ښکلی صورت نازل شوی دی، انا فتحنا لك فتحا مبینا. نو دا سوره فتح د صلح حدیبیه نه پس مدینې ته په واپسی سفر کې دا صورت نازل شو. فتح مبین، یو ډېر عظیم الشان فتح مونږ ته درکړه. عظیم الشان فتح څنګه فتح؟ بظاهره خدا یو توهین دی. د دې نه مخکې چې مونږ مخکې لاړ شو، د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کوم د تعلق د الله د نبی سره، نو دا د قرب د وجې و، د ډېر زیات د دوستی او د قرب د وجې و. خو په دې کې بعد کې عمر رضی الله تعالی عنہ ته په خپل دې خبرو باندې هغه غم رسېدو چې په دې وخت کې ما د الله نبی نه ډېر سخت تپوسونه کړي وو د صلح حدیبیه په موقع باندې. نو د سوره فتح نزول وشو، آیت نمبر 1 انا فتحنا لك فتحا مبینا، بېشک مونږ فتحنا فتح درکړه لکه تا ته فتحا فتح مبینا، واضحه کلیر، څه کنفیوژن پکې نشته، بالکل کلیر سکسس دستا، کلیر فتح دستا. فتح مبین یو څو تفسیرونه دي. تفسیر نمبر 1 د قریش لپاره مسلمانان د ډے 1 نه کریمینلز، ټیرریسټ او بېدینه خلک وو، او هغه خلک وو چې چا
مونږ د آبا او اجداد د دین نه اړولي یو. نو د دوی په نظر کې مسلمانان هغه خلک وو چې د کم د سره د خبرو قابل نه دي. دوی سره مونږ د سره کینونه، دوی سره مونږ په یو ځای کې د سره خبره نه کوو. بل مشرکین مکه به همیشه چې کله هم چا سره مذاکرات کول نو هغه به د دوی دپاره څه عام اخوا دیخوا خلکو سره به دوی د سره مذاکرات نه کول، او دوی به چې د چا سره مذاکرات کول نو دا د دې خبرې یو نښه وه چې مونږ تاسو د ریسپیکټ درکو، ستاسو په زمونږ په سترګو کې یو مقام دی، ځکه مونږ راځو او مونږ تاسو سره مذاکرات کوو. نو د دوی نبی علیه السلام مخامخ راتلل او د نبی علیه السلام سره مذاکرات کول هغه د دې خبرې یو ثبوت و چې زمونږ په نظر کې ستاسو یو ریسپیکټ دی، یو مقام دی، یو پوزیشن دی او مونږ تاسو منو. او د دې خبرې دوی ته د سره احساس ونه شو چې دا مونږ څه وکړل. دا مذاکرات دوی په یو پانیک کې کړي. ما تاسو ته په بیګیننګ کې وایي چې دا د دوی یو غلطي وه چې کوم دوی ته احساس نو شوی، خو د جنگ د یرې نه دوی راغلي او دا مذاکرات دوی وکړل. چې په عرب کې دا خبره مشهوره شوه چې قریش راغلل د مسلمانانو سره مذاکرات وکړل او د هغوی په نظر کې د مسلمانانو ریسپیکټ ډیر اوچت شو چې هغوی خو څه دي نو دیټس وای هغوی خو یو ځای دی، یو مقام دی، ځکه ورسره قریش راځي او مذاکرات ورسره کوي. نو فتح مبین دویم تفسیر چې د کله نه مسلمانانو هجرت کړی دی په مدینه کې د هغوی ټوله کې لوی دشمن چې کوم دی هغه اهل مکه وو. 6 سال مسلسل هنګامي حالت کې په مدینه کې دوی ژوند تیر کړی دی in the state of war for 6 years. دوی په یره کې وو چې د دومره غټ دشمن نه دوی ته صلح ملاو شوه. د نبی علیه السلام اطمینان نصیب شو، د صحابه کرامو یو اطمینان نصیب شو، او چې مدینې ته راغلل نو ټوله کې اول بنو نذیر او خیبر فتح کو. دا خیبر دوی نشو فتح کولی که د دوی د اهل مکه سره هم دشمنی روانه وه، خو د اهل مکه نه چې کله صلح راله نو د دوی هغه فوکس په نورو ځایونو باندې لاړو، خیبر هم فتح شو. فتح مبین دریم تفسیر چې کله نه دا صلح وشوه نو نبی علیه السلام خپل تبلیغي پروګرام هغه نورم وسیح کو، او د دې صلح نه پس چې کم ارد گرد بادشاهیانو نو د هغوی په نومونه باندې نبی علیه السلام خطوط ولیکل، هغوی ته د اسلام انویټیشن د خط په ذریعه باندې وکړو. نو فتح مبین څلورم تفسیر چې کله نه دا صلح وشوه، صلح حدیبیه، نو په ټول عرب کې دا خبره ثابت شوه چې مسلمانان هغه په حقیقت کې یو امن پسند قوم دی، ځکه چې د جنگ طاقت د دوی سره او د مقابله قدرت باوجود دوی صلح وکړه. او د دې صلح نه پس ډیر لوی سرداران هغوی خود به خود اسلام ته رالل. مثلا ګیس واټ خالد بن ولید د دې صلح نه پس مسلمان شوی. سبحان الله. نو فتح مبین پنځم تفسیر د فتح مبین. اهل مکه قریش چې کوم شرط ایښی و چې که زمونږ د طرف نه د مکې نه څوک مسلمان شي او مدینې ته لاړ شي نو تاسو به هغوی را واپس کوئ. د نبی علیه السلام ابو جندل خو په هغه ځای کې واپس کړی و. د دې نه پس یو بل صحابي چې کوم دی نو هغه هم د مکې نه فرار شوی و، د هغه نوم ابو بصیر و. هغه فرار شي او نبی علیه السلام له لاړ شي. نبی علیه السلام د معاهدې مطابق هغه واپس راولیږي مکې ته. چې ابو بصیر کله واپس مکې ته راځي نو د ده د حفاظت دپاره چې دا واپس مکې ته هی لاړ شي، ابو بصیر سره 2 قریشي ای. نو ابو بصیر یو قریشي په لاره کې مړ کی او بل چې کوم دی هغه نه فرار شي، نه وتښتي او راشي رسول الله اسلام ته یا رسول الله زه واپس رالم. نبی علیه السلام ورته وایي چې د جنگ اور مه لګوه، جنگ اور مه لګوه، معاهده زمونږ شوې ده، ته به هم واپس ځې. چې ابو بصیر ته پته ولګي چې نبي خو ما مدینه کې نه پرېږدي د معاهدې مطابق، نو هغه څه وکړي چې د مکې او د مدینې په منځ کې د سمندر په غاړه باندې هغه ځان له یو ځای جوړ کړي او په هغې کې اوسیږي. بعد کې ابو جندل چې کوم اولنی صحابي دوی را واپس کړی و هغه هم راشي د ابو بصیر سره په دې ځای کې اوسیږي. تقریبا چې دا ځای دومره ډک شي چې په دې کې 70 صحابه چې کوم د مکې نه فرار شوي دي هغه د دې سمندر په غاړه باندې اوسیږي. دوی بیا څه کوي چې کله د مکې نه به یو تجارتي کافله تله نو دوی به پې حمله کوله او د هغې لوټ مار به یې کو. نو دا قریش تنگ راشي. نو قریش څه وکړي چې نبی علیه السلام پسې پیغام ولیږي چې مونږ کومه معاهده کې هغه نقطې لیکلې وه چې زمونږ طرف نه که څوک درلو به تاسو مونږ ته واپس کوئ، نو هغه پوینټ دې مونږ لرکو،
هغه ختمو او زمونږ طرف نه چې څوک هم درځي نو بس مدینې ته دننه کوي. او د ابو بصیر او ابو جندل چې کوم د سمندر په غاړه یو ډیره جوړه کړې ده نو دوی ته ووایي چې دوی هم مدینې ته ځي او زمونږ د قافلې لوټ مار نه کوي. د نبي علیه السلام دوی ته پیغام ولګي چې تاسو مدینې ته راځئ او لوټ مار مه کوئ. نو دا صحابه کرامو مدینې ته لاړ شي. نو فتح مبین د دوی خپله یو نقطه چې کوم ده هغه د دوی اګینسټ بیک فایر شوه. شپږم تفسیر د فتح مبین چې د دې صلح نه پس د مسلمانانو تعداد هغه چرته 1400 یا لګبګ 2000 صحابه کرامو او د دې صلح نه پس د مسلمانانو تعداد هغه 10,000 ته ورسېدو. نو فتح مبین. اووم تفسیر د فتح مبین چې دا د دې صلح نتیجه وه چې 2 کاله پس قریش د طرف نه یو کس هغه د دې وعدې خلاف ورزي وکړه او هغوی جنگ وکړو. یو کس رالو د بل سره جنگ وکړو. په اهل مکه باندې یو سخت یو پانیک رالو او نبی علیه السلام لرال او مافیان یې غوښتي چې دا زمونږ نه نو دا مونږ پوه نشو دا کم کس چې جنگ کړی دی نو بس دا څه غلطي وشو مونږ معاف کا. نبی علیه السلام ته په هیڅ صورت نه معاهده ماته شو تاسو خلاف ورزي وکړه او نبی علیه السلام د 10,000 فوج سره یوځای شي او پر امن طریقې سره په مکې باندې چړهایي وکړي او مکه فتح کړي. نو چرته په صلح حدیبیه کې 1400 یا 2000 صحابه او چرته په فتح مکه کې د صلح حدیبیه نه 2 کاله پس په 8 هجری کې چرته 10,000 صحابه کرامو سره د الله نبی مکه پر امن طریقې سره فتح کړي. بلډ شټ د قتال او د ایکسټریم جنگ سره نه بلکې پر امن طریقې سره مکه فتح شي. د صلح حدیبیه نه واپس کېدو باندې چې کوم غم و دوی ته او الله تعالی ورته وایي دا خو ستاسو فتح مبین و چې کوم تاسو ته بظاهره نه ښکاري خو دا به تاسو ته مخکې پته لګي. انا بېشک مونږه فتحنا فتح درکړه لکه تا ته فتح مبین. فتح مبین واضحه کلیر اوپن وکټري مونږ تعالی درکړه. نبی علیه السلام چې کوم خوب لیدلی و چې د ډیرو صحابو سره عمره کوي نو هغه خوب بل کال بیا پوره شو. د حدیبیه نه پس چې کله حدیبیه صلح حدیبیه وشوه او قریش مکه ورته وایي چې تاسو به دې کال حج نه کوئ بل کال به حج کوئ. د نبی علیه السلام بیا راغلی او قضای عمره بیا وکړه. نو صحابه نبی علیه السلام چې کوم خوب لیدلی چې زه حج کوم نو هغې کې خو ورته دا نه ویلي چې ته به دا کال هی حج کې دا کال به هی ته عمره کې. نیکسټ ایئر نبی علیه السلام راغلی او قضای عمره وکړه او د صلح حدیبیه نه 2 کاله پس مکه فتح شوه. So إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Inshallah we'll continue this tomorrow. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.